بیا به نه وایې چې ما ته پته نه وه د دې ځینې اوسو په متأخرینو ما د ده کار د متقدمینو خوښ کړلی د مذهب د چا د متقدمینو خوښ کړی دی انه اختار مذهب يريد ان يرد على مذهب المتأخرين ردا بالغا ردا بلیغا حتی رسېدلی عبرت پې وکړي نو زه به تاسو ته ووایم ای سړیا پوه شئ پې ځان پوه کا دلته څو هغه دي دا ونیسه ما لکه هغه اول را اول توضیح ټکی چې پې دی ګوره زه تاسو ته خبر وکړم دلته جنګ دی نه متأخرین د متقدمینو دا سهارنی سبق دی بیا کوم سبق دی هغه تصور او هغه تصدیق هغه تصور چې د نسبات تام خبرینه علاوه په بل چا پر متعلق دی هغه د تصدیق نه بیل دی هغه تصدیق نه څه دی بیل دی که نه دی هم یو کم یو جدا ده هی ګوره ځان په خبره باندې پوه که طالبه څه وایم درته جي اورې چې په مابین د دې کې چې کوم دی څه دی ګوره خبره تاسو ته کوم متأخرین وایي چې تصور او تصدیق متحد ذاتن دي درې دعوې کوي سو اوله دعوه چې دا تصور او تصدیق څه دي دا چې د متحد ذاتن دي دویمه دعوه متغایر اعتبارا دي درېمه دعوه اجزا د قضیې چې کوم دی څلور دي دې هدف ته ځان رسوو متحد ذاتن ولیدي یا مجبور شوي بیا به متغایر اعتبارا به خامخا ګرځي درېمه خبره را پیدا کا څه ګرځوا څه شو دا څه ډول دا څه کنه د افغان څه شو یار تاسو څو تیز سړی در پکې نشته چې دي کنه هغه څه وایي درې دعوې لري اتحاد ذاتی چې اتحاد ذاته نه وي اوس وایي خامخا به تغیر اعتباري وایو ولکه اعتباري تغیر هم را نشي لازم بشي اتحاد خالص بینهما یا ګول شنو تصور ځان له تصدیق ولې ځان له شو او چې کله تغایر متعلقه پیدا شو اعتباری متعلقه پیدا شو نو متعلق د تصور د لپاره مخکې د نسبت تام خبرې نه مخکې بل را پیدا نه کو نو چې را پیدا کو نو چې شو اجزا د قضیې په خپل درېمه دوام ځای اجزا د قضیې څلور شو کنه نو هر دعوه ثاني هغه متولده د دعوی اولینا اوله دعوه کومه ودا انهما متغایرین متحدین ذاتا ثاني کومه ودا متغایرین واعتبارا یعنی باعتبار المتعلق والدعوه الثالثه هي القول بتربيع اجزاء القضيه وكل من الدعوه الثانيه وكل من الدعوة متولدة من الأول
الدعوة الثانية متولدة من الدعوة الأولى والثالثة من الثانية. دا څنګه جی چې کله اتحاد ذاتي قول وکړو او ما تاسو ته سار د اتحاد ذاتي خبره وکړه چې پر ټول ما تاسو ته دا جنگ یاد ساته دا په کم یو کې دی د کم تصور او تصدیق کې ته تغیر ذاتي ته خبره کوي هغه چې کم تصور چې متعلق دی په نسبت تامي خبري پوري او هغه منحصر دی په چاو کې په دریو کې په تخیل کې او په شک وهم کې او په شک کې کنه او دا غینه پس سلور قسم چې کم دینو هغه د اعتقاد قسمونه دي یو ځن دی او بل چې کم دینو تقلید دی او بل جهل مرکب دی او بل د خدای او بغا څوک دی یقین دی کنه دغه نه مگر تصدیقات دي نو د دې تصور او د دې تصدیق په منځ کې جدای خو ګران دی ځکه برا ټول علم دی علم من حيث العلم ټول علم دي نو تخیل دی علم دی ځکه تا علم حصول صورت شي په عقل تنوله او د قضیه صورت زين ترغله نه ده نو علم بالقضیه نه ده وهم علم بالقضیه نه ده خاطا چشه شک علم بالقضیه نه ده لکه طالب خدای دې په علم کې غر کا چشه ها دا تخیل ځه ځن چې کوم ده هغه علم بالقضیه نه ده او بیا چشه تقلید بالعلم بالقضیه نه ده او چشه جهل مرکب علم بالقضیه نه ده او چشه یقین علم ټول علم دي په علم کې ټول یو شانتي دي ذات یو شو متحد ذاتن شو خیر دې کدا درې تصورات دي او دا سلور سدي سلوارته ته جدا کیږي نه په علم ټکی کې نه جدا کیږي وزه مجبور یم کته کوزیګم چاته کوزیګم خراشي یو کار وکړه طالبہ پوجه دا پوجه کنه شي دا متحد ذاتن وای دا دلیل شکل ورکو پوجه به چې تصور او تصدیق اقسام د علم دي راګه قلم دا اقسام د چا دي د علم دي اوري لانهما دا هما چې دوانه دا سدي دا چې کوم تصور او تصدیق څه شو دا اقسام العلم دا اقسام د علم ولې تنه علم په تصور تصدیق او دا اقسام د علم دي والعلم او دا علم چې ده معنی مصدری دا معنی سره مصدری ده نو دا اقسام د علم دي او علم دا علم ته کې او دا علم ته کې سب لري کا نو دا تصور تصدیق اقسام د معنی مصدری شو ولکه زدا مال دا داوا په خپل دلیل سره ثابته کا کومه داوا چې متحد ذاتره متغیرین اعتبارن دي دا ما ته ثابته کړي چې په پوه شم په دې کار نه کیږي چې تاسو خبرې کې خبرې په دلیل کې له خبره به خبرې چې دلیل وسره نو خبره سره نه خبره نه ده کلام حق کلام د چې مدللی او چې کلام غیر مدللی پوشه کلفل کلام ذالک الکلام ليس بكلام دا کلام ما ته سکا دا چې کوم د مدلل کا چې په پوه شم باقي دا ما ته په قیاسونه به جوړ کا په قیاسونه مولا شروع شو څوی دا دوانه اقسام د چا دي دا متحد ذاتن او متغایر سدي جي اعتبارا دي ولي څه دلیل له څنګه دا دوانه چې کوم د اقسام د علم دي او علم چې کوم د معنا مصدری ده وز دا علم نو فهما اقسام كم ده شيء المعنى المصدري دا علم الجدل شو ودا اقسام العلم دا پاد شو کنه دا معنا مصدر دا پاد شو دا نتیجه شو کنه یار ته په نه په دوه رقم اخلاص بدینه پویدا زين ته دراغله دا اقسام د معنا مصدر شو دا اقسام د چا شو بیا ګوره پسې لاشه وز دا نتیجه ویجی دا صغرا کبرا خلق ثابت کنه یار ته نن سٹارټ هو دا صغرا کبرا ثابت کنه دا نظری دی کنه ولې دا اقسام د علم دي ویجی تا په فواتح د کتب منطق نه دی العلم قسمان التصور وتصديق نو دا خو کار خبره علم معنا مصدري ولدا والعلم لان نعرف العلم بانه عباره عن حصول الصوره شيء في العقل والحصول مصدر ولك علم ولې معنا مصدري ده څنګه موږ تعریف د علم کو بچا سره په حصول د صورت سره
او حصول څه دی ها نو دا نتیجه راوته چې فهما اقسام الکم یو بیا دا صغرا کا دا بیا صغرا کا دا بیا څه کا اوس کبرا سره د بهر نه بیا کده واقسام المعنى المصدريه واقسام الجشه معنى المصدريه اور افراد حساسيه دا افراد حسيه دا فرد حسي ده اوس شل کو چې تاسو فرد حسي پیژنئ نو زه به تاسو ته فرد حسي او خیمه فرد حسي لکه دا وجود په نسبت سره اور وجود زیدن وجود عمر دا په نسبت سره مطلق وجود ته دا فرد حسي دی ګوره انسان چې دی کنه دا د پاره د حیوان دا فرد نوعي دی زید چې دی د پاره د انسان دا فرد شخصي دی ٹھیک شو اور الانسان الرومي الانسان الکم یو الرومي دا د پاره د انسان دا فرد صنفي دی کله فرد صنفي وي کله فرد سوي شخصي وي او کله فرد کم وي نوعي وي او کله فرد کم وي راشنن پکې دا ازدکا کله فرد سي ويا حسي وي حسي صاد سره سي څنګه فرد حسي هغه ته وي چې یو کلی چې مقید کې په یو قید سره یو کلی چې مقید کې په چا سره او تقیید داخل او چې کوم د قید خارج دې څه وي ازدکا ستوي فرد حسي یو شی کلی چې مقید کې په یو قید سره او بیا یې چلو شي تقیید داخلي او قید سي خارجي دې څه وي دې څه وي یو سنټر سب څنګه ناسي ته کیسه باندې بوله سم ګوره یا تاسو پاسته سبقونه ویل شي تا حلال اساسي ترجمه ته کولې بس اصواتان چلته براله کنه ورځ به تیر غو سوال او تخته چې دا څه شي دا څه سبق وای خوشي جی انترا دستاسو سېنټر سم داسې ماته ګوري جی وره سم کینا سېنټر زنه منم بول سېنټران موږ ځان دلته سېنټران اوري ځان په کې ګوري ځان باسي بنځي په دا ګرځي موږ ځان په تصور به ځان بچا کو او چې به سر راپورته کو موږ خپل تصور کې ځان لا بچاین وایي کې به کوم څه تور سه دما الکه او ګوره دا فرض دي اوس ګوره جی او اقسام د معنا مصدری هغه صحیح اقسام د معنا مصدری صحیح هغه افراد حساسي خبره کې خبره ته کوم دا کبرا لګه بدل کو کبرا بل شان جوړم شین بلاس نه ولې ته لا کوي همه تور سه دم دا متحد ذاتن متغیر اعتبارا دي پوه شئ په او څنګه ځکه دا اقسام دی علم او علم معنا مصدری ده دا اقسام د معنی او اقسام د معنا او دا اقسام د معنا د صغرا شو کبرا شو او اقسام د معنا مصدری سي هغه افراد حساسیه وي اوس ما ته ګوره جی دا صغرا خو ثابته ده صغرا وسره ځکه دا نتیجه د یو قیاس ده او قیاس مبرهن الصغرى والكبرى ده کم قیاس مبرهن الصغرى والكبرى دا غیر نتیجه ثابت دی پخا دا خو به منی کنه راشه دا کبراګی چې بل لګول کبرا دې سره لګول وایا او اقسام د معنا مصدری سي وښه کنه شي دا سي او اسشه اقسام د معنا مصدری سي افراد حساسیه ګوره څه کوي دا برا دا اقسام دواړه د معنا مصدری نه دي دا برته وجود ته نه ګوري چې دا مصدر دی او دا وجود زیدن وجود دا د وجود دو قسمه نه دي او دغه فرد حسي نه ده یا دلته دا کبرا چې کوم ده بدله کوي دا کبرا څه کوي دا بدله کوي او دا اقسام د معنا مصدری دي او اقسام الجكم ده څه شي معنى المصدريه متحده ذاتا متحده
ذاتا ومتغایرة څه شی اعتبارا دا وسره لګوه افراد حیثیت کې مه لګوه بل شانته کا الکه دا اقسام د معنا مصدری شو او اقسام د معنا مصدری سي متحد ذاتا متغیر دا نتیجه خو بالکل ښکاره او ثابته وه خو دا کبرا راته ثابته کا دا کبرا زر ثابتوم بر دلیل جوړوم په دې ځکه وایي په کته ځای نشته چې بر دلیل جوړوم دا مکان چې کم دی دا وطن ټول خالی دی وایي په نو دې ځکه زه دلیل جوړوم ځان په خبره باندې پوه کا څنګه دلیل جوړه دا کبرا ثابته کا او اقسام د معنا مصدری متحد ذاتا او متغیر اعتبارني ولې ځکه اقسام د معنا مصدری لان اقسام المعنى المصدري افراد څه حساسيه دا صغرا کا ورما خبره بل شانته روانه کړه دا افراد سي ولا افراد الحساسيه او قانون دا چې افراد حساسيه هغه متحده ذاتا او متغایره اعتبارا اوس دا چې کوم د اقسام د معنا مصدری افراد حساسي وي دا قانوني کلی دی ساته ګوره دا صغرا ثابته کو کبرا ثابته بیا دا تشبیه کړل اقسام د معنا مصدری افراد حساسیه او افراد حساسیه دا ټیکټ کړل نو څه پاتې شو نتیجه فاقسام المعنى المصدري سو متحده ذاتا طالب جانا کم ځای ته ورسېدو دا اوس یاد کا اقسام د معنا ځای صحیح ګوره دا ما کبرا دا مې صغرا کړه کنه کم ده دا صغرا و دا نقص نتیجه دا مې کبرا لګوله اوس دا صغرا خو ثابته ده کنه خو دا کبرا ثابته و کومه کبرا اقسام د معنا مصدری متحد ذاتني متغیر باندې ولې د دې لپاره دلم او دا ولې متحد ذاتني وجدار چې اقسام مصدری افراد حساسیه صحیح او افراد حساسیه په دنیا کې دار چې هغه متحد ذاتن متغیر اعتباري اوس دا نتیجه سره وته نتیجه دار وته اقسام د معنا مصدری څه شو متحد ذاتن وای کنه یا چې دا افراد حساسیه دا ټیکټ شو اقسام مصدری متحد ذاتن نشو اوس دلیل د چا وای اوس دا صغرا ثابته دا اقسام د معنا مصدری اقسام د معنا افراد حساسیه وي ځکه د فرد حیثیت تعریف چې ته وکې یو د په پوهه د فرد حیثیت څه وي ها یو کلی چې مقید کې په قید سره مقید کې په یو قید سره او تقید داخل او قید صحیح دا نه جوړیږي مګر په چا کې جوړي په مصادر کې جوړي دې په وجود کې جوړيږي کنه په چا کې جوړيږي وجود مصدر نه ده داخل دو وجود زیدن او وجود عامل تقید داخل او قید څه اوري او بیا دا کبرا نو افراد حسیه دغه ته وایي کنه اقسام د معنا مصدری افراد حساسیه اقسام د معنا صحیح او افراد حساسیه صحیح ها متحده ذاتا کنه ذاتا و متغیره اعتبارا دا ملي کله کنه اوس د کبرا څه دلیل له ولی متحد ذاتا متغیر اعتبارا نه افراد ذکا چې ګور دا دوانه افراد دي کنه درجه افراد دي بره افراد حساسیه دي کنه د وجود دا ولې متحد ذاتا نه دغه تاسو ته خلین دا ټکی وسونه وته چې دا به یو بل سر سي تقید داخل او قید خارج نو دا وجود دی کنه دا دلته مشته او دلته مشته نو بده کې یو شان نشو تقید دلته مشته دا اضافه تقید دی کنه اضافه دلته مشته او دلته مشته نو بده کې یو شان شو نو متحد ذاتا نشو روایت کنه دا وجود زیدن وجود عاملین دی بل نه جدا دي ولې بل نه جدا دو سيزونه دلته دي او دو سيزونه دلته دي داخلي کم دو سيزونه دي وجود دلته دی وجود دلته دی تقید دلته دی تقید سره جدا پس دی یو بل نه مضاف الیه معنی جدا دي پس جدا دی یو بل نه کم مضاف الیه او هغه داخل او خارج وای ما تنه چې تقید داخل قید خارج نو هغه دنه نشو نو که پاغي جدا دي خو هغه امور داخله نه دي بار دي او په بهر شی باندې شي ذات جدا کیږي تاسو داس د اندوانه دو فردین د انسان تاسو متحد ذاتا نه کنه
ځکه حقیقت ته دوه تاسو حقیقت انساني دی او که تشخصات د مایندې بل نه جدا دی نو تشخصات دنه کې بار دي نو دې نقصان ورسو هغه ذات تغیر پیدا کو نه کو پیدا یا څه ته خدای په مستو موړ کی دا وجود دې وجود امرنده څه شو دا متحد ذاتن شو دا څه شو څنګه متحد ذاتن شو اعتماد په دې ذات کې دنه یو شی جدا کا کنه جدا کېدو جدا کون کې وششتا وجود دلته ده وجود دلته ده تقید دلته ده تقید دلته ده نیو شان نشو او التقید داخل وای کنه چې داخل دی نو دلته هم تقید شته نو دلته هم تقید شته که دی وایي ستا کې شته نو په ما کې شته دی وایي که په تا کې شته هغه وایي په ما کې شته په څه جدا دي مضاف الیه په قید جدا دي قید مې بار کړل نو یاد ساته نو ټیک شو کنه افراد حساسیه متحد ذاتن وي او متغیر اعتبارا ولي ځکه الته چې کوم دی هغه تقید چې دی نو اعتبار او تقید اعتباري شی دی الته یو تقید دی خو اضافت ته یو چاته او دلته اضافت ته چاته بل چاته او تقید څه اعتباري شی دی نو که په کوم شی دی بل نه جدا شو هغه اعتباري دی هغه څه دی یاد ساته افراد حساسیه دا متحد ذاتن مستبدل نور سموي ښه دغه نور